جنت څومره دروازې دي په دې کې یو دروازه دا والد ستا والد محترم هم د جنت یو دروازه ده اوس که ته غواړې چې په دې دروازې باندې جنت ته زما انټري وشي زه جنت ته داخل شم نو ته به دا دروازه ځان دپاره کولاوې خو دا به څنګه کولاوېږي دا به د پلار په تابعدارۍ کولاوېږي دا به د پلار په فرمان بردارۍ کولاوېږي دا به د پلار په خبرې منلو باندې کولاوېږي دا به د پلار مخې ته په خاموشۍ باندې کولاوېږي د پلار مخې ته به سر په ښکته کولو باندې د نظر ټیټولو باندې کېږي دا به په مشروطۍ باندې نه کېږي او کنا ته وایې چې دا دروازه دې بند وي نو بیا جنت ته دخول ستا ممکن نه دی ولې چې د الله پیغمبر ارشاد فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد چې د پلار رضامندي په دې کې د الله رب کریم رضامندي ده او د پلار ناراضتیا په دې کې د الله رب کریم ناراضتیا ده چې د چا نه پلار خوشحال وي د چا نه مور خوشحاله وي هغه د 100% دا خبره په ذهن کې کېږدي چې مانه الله رب کریم خوشحاله دی او چې د چا نه پلار ناراضه وي نو هغه دا خبره په ذهن کې وساتي چې مانه الله هم ناراضه دی مانه الله هم ناراضه دی نن د پیسو د لالچ د وجې نه معمولي د کاروبار د وجې نه لږ شان د عزت د وجې نه لا د ښځې د وجې نه لا د بچي د مجبورۍ د وجې نه خلک خپل والدین پرېږدي خپل مور او پلار پرېږدي ته لږ سوچ وکړه چې نن ستا بچی دی د خپل بچي دپاره ته خپل پلار پرېږدې سبا ته به دکه بچی د خپل بچي دپاره ته هم پرېږدي چې څنګه ته په خپل بچي باندې نازېږي دکه رنګې ته هم د چا بچی یې که نه تا باندې هم پلار نازېدو نن ته خپل پلار ته د پلار حیثیت ولې نه ورکې که نن تا خپل پلار د بچي دپاره وغورځولو دکه بچی دا خو نن ستا بچی دی سبا له به دا بچی پلار جوړېږي او بیا به تا د خپل بچي دپاره غورځي دا خبره یاد ساته مخکې مې وویل چې دنیا مکافات العمل ده دا دنیا مکافات العمل ده په درس کې دوه درې پیرې دا خبره تېره شوه چې انسان باندې وتلک الایام نداولها بین الناس الله رب کریم دا ورځې شپې دا په انسان باندې بدلۍ را بدلۍ یو شانتې حالت په چا باندې نه وي یو شانتې حالت په چا باندې نه وي نن ته وړوکی ماشوم یې سبا ته به ځوان وي بیا به واده کړی شي نن ته بچی سبا ته به پلار وي بل سبا ته به نیکه وي نن ته بچی تا د پلار سترګو ته ونه کتل سبا له به ته پلار وي بچی به ستا سترګو ته نه ګوري دا ورځې چینج کېږي بدلېږي را بدلېږي ټول عمر به ته کاکونی ماشوم به نه وي ټول عمر به په خپل پلار باندې غوسې او دبکې نه کې ټول عمر به د پلار لاس ته نه وي لاس ټول عمر به دا پلار دغه نه کې سبا له به تم پلار جوړېږي که نن تا د پلار سترګو ته وکتل سبا له به چې ستا سترګو ته ګوري نو که ته د پلار دا دروازه د جنت کلاول غواړې خو بیا د پلار سترګو ته وګوره او د پلار په جولۍ کې خپل ژوند واچوه او د پلار په اشارو باندې ژوند تېروه انشاءالله کامیابي به الله